الکاسب حبیب الله. حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کسب کوونکې کار کوونکې دا د الله دوست دی او بیکار انسان چې دې کار نه کوي دا د الله ناخوښه دی او دا د الله د مخلوق هم ناخوښه چې دې کار نه کوي دا خو مړ دی بیا او دا د معاشرې دپاره دا بیکاره انسان چې دې څه کار نه کوي دا د معاشرې دپاره ناسور جوړي. دا بے کسب و بیکار انسان دی به بیا څه کوي یا به نشې او تماشې کوي یا به دی بیا غلاګانې کوي یا به شوکې کوي او یا به خپل وخت بربادوي په تاشونو او په لډوګانو او په دې شیزونو باندې هغه خپل وخت چې دی او خپل عمر هغه به ضایع کوي په دې باندې او یا به دی بیا بل تلاس نیسي د بل په تمه وی بل د انسان نه به امیدونه وي چې دی به مال راکوي د الله رب العالمین نه هغه امید به بیا د کټ شي او د عقیده او ایمان هغه به بیا د الله په مخلوق باندې جوړ شي په خالق باندې بني. دا حدیث کې راغلی دی یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاره باندې روانو یو سړی هغه ولید لاس یې ورک نو د هغه لاس ډېر سخت و ډېر کلک و چې داسې ورله وکاته هغه بلکل د کار داسې پولی پولی کړی و هغه لاس یې ورله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لاس ورله داسې د خولې ته راوچت که او ورله ښکلې که او ته یې وفرمیل په دې لاس باندې د جهنم اور حرام دی ځکه دا د کار د کولو والا لاس دی دا د محنت والا لاس دی